آقا دو جهان صلی الله علیه وسلم هغه مبارک خپل صحابه ته فرمایل الا اخبركم باکبر الكبائر اول تاسو ته خبر در نکم په ګناهونو کې په ټولو کې په لوی ګناهونو باندې په ګناهونو کې چې کوم ټولو کې لوی ګناهونه دی هغه ته نه خیمه نو صحابه متوجی شي چې اے د الله تعالی رسول اولنا قالوا بلا یا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې هغه مبارک فرمایل چې تاسو ته په ګناهونو کې هغه لوی ګناهونه نه خیمه نو صحابه وی اولنا اے د الله تعالی رسول صلی الله علیه وسلم هغه ته خو هغه ته بیان کا قال نو رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ته فرمایل الاشراك بالله وعقوق الوالدين په ګناهونو کې په ټولو کې لوی ګناهونه چې دی هغه کم کم دي دا الله تعالی سره شریک ګرځول چې دا الله نه بغیر بل چاته خدای وي بل چاته الہ وي بل چاته معبود وي د خدای لایق غني دا په ګناهونو کې ټول کې لوی ګناه ده او ورپسې دویم نمبر کې لوی ګناه چې ذکر کړي دا غدي عقوق الوالدین د مور او پلار نافرمانی نو الته کې آیت شریف کې امدا حکم چې الله تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا تاسو د الله نه بغیر د بل چا عبادت مکوئ چې کوم ځای کې د خپل عبادت حکم کړي الته ذکر کړی دی چې وبالوالدين احسانا خپل عبادت سره د مور او پلار سره د ښه سلوک دا حکم یو ځای کړی دی چې زما عبادت کوئ او د مور او پلار سره ښه سلوک کوئ تاسو نو آیت شریف کې خپل عبادت پسې د مور او پلار حقوق بیان کړی دي او دا غي سره د ښه سلوک حکم فرمایلی دی او حدیث شریف کې دغه راغلی چې الاشراک بالله د الله سره شریک ګرځول چې دی دا په ټولو ګناهونو کې لویه ګناه ده او په دویم نمبر کې عقوق الوالدین د مور او پلار نافرمانی دا په ګناهونو کې لویه ګناه ده چې څوک د مور او پلار نافرمانی